اجمل صادق صاحب یو خو نظم راته وي خدا دا غني خان چې وي کنه د رښتیا باره کې پښتانه مې په سر ماتې غني وایي که ما د زړه خبرې وکړې پښتانه به مې په سر کړي لرګي ما جواب ډېر اوږد دی ها اوس دا دغه چې کوم دی نو بیا ورته ګوهر څه وایي ګوهر وایي چې ته به وایې ګنې نهر ګرځي څه نه خوري د زړه سره خلک وړه خوري ګوهر زړه خوري او وخت پیدا کړل او حالاتو مسلط کړل خاماران شو چا نه څه خوري چا نه څه خوري او مزدوران دلته د تن په وینو پایي د محنت ګټې نور سړي خواره خوري او دا د سپي لکۍ نه چوکې نه نیغېږي ګوهر هسې لیونی دی خپل مازروخ غني خان سیاست کې څومره وخت تېر کړو بیا سیاست نه ولې کناره کړ شو هغه نوی نظم دی هغه راته نو غني خان خو لکه اړوندې چې کومه د متحده هندوستان زمونږ اسمبلي وه د هغې غړی زمونږ غني خان خو چونکې د پارټیشن نه وروسته چې د سیاست هغه بدل شو نو هغې کې غني خان نوي سیاست باندې یو نظم ویلي چې د هوښیارو لارې مې ډېرې زده زما د شان دغه لار نه ده زه د زرو صحرا و ارماني یم زما بختې کوڅه د ګلزار نه ده زه یم خاوره خو ډېره بېتابه یم ما موندلې لمحه د قرار نه ده دا د روغو منډی ده د سود او زیان دی زمونږ د روکو یو بل جهان دلته خی به یو خرڅی به بل دا بازار د ټګ او کوټه سامان دلته مینه وفا غیرت او پښتو چې بېسوده کړې نو خرطوب دی دا قصه به د چرګ او ډیران ده خو پې نوم د اوچت سړیتوب نو غني نه چونکې دغه څیز نه کېده نو هغه ځکه سیاست نه کناره کش شو ګوهر صاحب خو وایي چې نوی ګران بابا باندې څه لیکلي ده ګران بابا باندې خو ما مخکې یو لیک کړی دی هغه زما کتاب کې چاپ شو دغسې خو 11 د ډسمبر چې غزل پوره شو نیمګړتیا یې پاتې نه شوه مکمل پوره شو دا به ماته ټول یادېږي نو ګران بابا وویل ګوهره ځکه لاړم درنه چې د پښتو د غزل سر سڼه اوربل پوره شو او ځکه یو اجمل پوره شو داسې دا نیمګړي شو خو هغې پوره شو نو ګران خو وایي چې دا درد زما د زړه زما درمان څومره ښایسته دی هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی او زه پروت یم د ژوند خاورو کې ګل ګل خوبونه وینم ترخو حالاتو کې ارمان څومره ښایسته دی ښارونه ادیري شو چې د جبر خاموشي شوه نارو د لیونو کې بیابان څومره ښایسته دی او مقطع داسې وه چې د ګران د زړه په لیک باندې سرخط چې ستا د نوم دی مضمون که ښکلی نه دی خو عنوان څومره ښایسته دی ښه ګرانو کتونکو زه به بیا ووایم چې غني بابا وایي چې د غزل بابا او لیونی فلسفي غني خان خو ما پوره رښتیا خو ما د زړه خبرې وکړې نو پښتانه به مې په سر کړي لرګي ماته نو دلته ګرانو کتونکو د ګران بابا په قدرونه کې دا کومه دستوره چې جوړه شوې ده نښه به